أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیات نمبر 173 دویم سپارہ سورہ بقرہ انما حرم بیشکا اللہ پاک حرم کری دی علیکم پتا سباندے المیتتا مردارا والدم او وینا یعنی بیدون کی وینا مطلق ویننا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اهل به وما او هغه زناور اهل به چې اویل شي به په هغې باندې نوم لغیر الله د غیر الله فمن اضطر پس څوک چې مجبور شو غیر باغ او دی غیر باغ دی سرکشي کوونکي نوي ولا عاد او د حد نه تېرېدونکي نوي فلا اثم علیه پس نشته دی په ده باندې ګناه ان الله بېشک الله تعالی غفور الرحیم بخونکی او مهربان دی دی آیات کې الله پاک جل جلاله چې کوم سيزونه حرام دي د هغې د حراموالي ذکر یې کړی دی څرنګه چې د حرامو سيزونو د خوراک سره په انسان کې بد عادتونه پیدا کیږي او انسان نیکو اعمالو طرف ته رغبت نه پیدا کیږي نو دک شانتي الله پاک جل جلاله د حلالو سيزونو حکم کړی دی چې تاسو حلال خورئ نو د حلال خوراک سره په انسان کې ښکلي عادتونه پیدا کیږي او انسان د ګناه نه چې کوم دی نفرت پیدا کیږي د دې وجې نه الله پاک جل جلاله خپلو پیغمبرانو ته فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ای زما پیغمبرانو تاسو پاک سیزونه خورئ او نیک عمل کوئ نو د واعملوا صالحا د نیک عمل ودی کې دې طرف ته اشاره ده چې کم سړی حلال خوراک کوي نو دی بیا نیک عمل په خوشحالۍ سره کوي او دته به د نیکو اعمالو چې کوم دی مقام ملاویږي او چې کم سړی بد حرام خوراک کوي نو دته به د نیکو اعمالو موقع نه ملاویږي نو چې کم سړی په خېټه کې حلال پراته وي نو د بیا دعا هم قبلیږي او د نیک اعمال هم په خوشحالۍ سره کوي په اسانۍ سره کوي او د کم انسان په خېټه کې چې حرام پراته وي نو د نیک اعمال بیا نشي کولی او دی بیا د دعا هم نه قبلیږي د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طویل السفر به په اوږد سفر باندې به تللی وي او حال دا دی چې د مسافر دعا قبلیږي الله پاک قبلی نو دی به مسافر هم وي دوړو به والی وي خواره واره ویښته به وي او ډېر په بد حال باندې به وي او لاسونه به الله ته اوچت کړي یا رب یا رب یا رب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوراک په د حرام وي د سکاک په د حرام وي د په بدن چې کومې جامې اغوستي دا د حرام وي نبی علیه السلام فرمایي چې د هر څه د حرام شو نو کو دې ډېر الله الله کوي او رب رب کوي خو د دعا چرته قبلیږي مطلب د دې کس دعا چې کوم دی نه قبلیږي نو د حرامونه کو انسان دا غواړي چې زما دعا دې قبول شي نو د حرامو نه ځان بچ کی د مشتبه سيزونو نه ځان بچ کی چې په یو سیس کې شک وي چې یاره دا سیز به حلالي کو حرامي نو د هغه سیز نه د ځان بچ کی نو بیا ان شاء الله چې د کوم دعا کوي الله پاک جل جلاله به قبلي اصحابي راغی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د الله پیغمبره ما ته دې دعا وکړه چې مستجاب الدعوات جوړ شم مستجاب الدعوات دي ته وي چې کوم دعا یو کس کوي انسان کوي او هغه قبليږي ما ته دې دعا وکړه چې زه کوم دعا کوم چې هغه په ټک باندې قبليږي نبی علیه السلام ته فرمایل د حرام نه ځان اوساته نو ته چې کله د حرام نه ځان اوساته او حلال خوراک ته شروع کی نو ته چې بیا کوم دعا کین استاد دعا به قبليږي نو دې آیات کې الله پاک جل جلاله حرام سيزونه ذکر کړی دي
چې انما حرم بشک حرام کړی دي، یعنی الله پاک حرام کړی دي علیکم پتا سو باندې المیتتا مردار. اوس مردار څه ته ویل شي؟ مردار هغه حلال زناور ته ویل شي چې شریعت هغه د حلالولو په کومه طریقه باندې حکم کړی او په هغه طریقه حلال نکړل شي. شریعت د یو ساروی چې څنګه د هغې د حلالولو حکم کړي چې په دې طریقه دې دا ذبح شي او هغه شان دې ذبح نه شي، نو دې ته مرداره ویلی شي. اوس غوا د غوا خو چا وله ګډ را پرېښود سر لمړی کړله، نو دا حلال زناور دی خو دا مردار شو. دکه رنګې چا ورله چې کوم دی مرۍ ته تیزندي واچوله، پړې ورته واچو، یا ولې په مرۍ باندې زور وکړو په هغې سره یې مړه کړله، نو دا حلال زناور دی خو دا مردار شو. دغه رنګې په خپل مرګ باندې مړه شوله، خو کوم شریعت چې کوم حکم کړلی چې په دې به د الله نوم علي او د لاندې طرف نه به دا الالی، نو په هغه طریقه باندې چې الاله نه کړله په خپل مرګ باندې مړه شوله، دا هم چې کوم دی مرداره ده. نو مردار الله پاک جل جلاله مردار زناور دا چې کوم دی حرام کړی دی په موږ او تاسو باندې. اوس دلته کې الله فرمایي چې واحل لکم صید البحر، بل ځای کې راځي چې ستاسو دپاره حلال کړلی شوی دی د سمندر ښکار. نبی علیه السلام فرمایي زما دپاره دوه مردارې حلالې کړلې شوي دي، دوه مردارې زما دپاره حلالې کړلې شوي دي، یو مې او دویم مولخ، خو دا عام مولخان نه کاتی مولخ چې ورته وي، دا دواړه بغیر د حلالولو نه د نبی علیه السلام زموږ دپاره حلالې دي. مې کو په خپل مرګ باندې مړ شو او چا هغه مړ راواغستو، نو دا هم زموږ او ستاسو دپاره حلال دی، د خوراک جایز دی. خو چا په خپله باندې ښکار کو په جال وغیره سره په کونډې سره، نو دا بغیر د حلالولو نه جایز دی. البته کم مې چې د بوی اوږي او د بوی د وجې نه د سر له راغی، نو دغه مې بیا د خوراک جایز نه دی، دا حرام دی. البته کو په خپله مړ شو کو چا ښکار کو، په دواړو صورتونو کې بغیر د حلالې نه دا جایز دی. دغه رنګې مولخ چې کوم دی کاتی مولخ، دا هم بغیر د حلالولو نه حلال دی. نبی علیه السلام فرمایي چې دا دوه څیزونه زما دپاره حلال کړلي شوي دي، دوه مردارې زما دپاره حلالې کړلي شوي دي. نو میته کومه مرداره چې ده، نو دا الله پاک وی حرامه کړلې شوې ده، دا حرامه کړلې شوې ده. نو څنګه چې دا مرداره د دې خوراک چې کوم دی ناروا دی او ناجایز دی او حرام دی، نو دقه شان د دغې مردار سیز خرڅول، د دې نه څه قسمه نفع اخیستل، دا حرام دي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې دا مردار یو شی مردار شو، نو دا به سپو له هم په خپل اختیار سره نه ورکوي، پیشوګانو له هم په خپل اختیار سره نه ورکوي. مثال چې سپی ساتلی دی او مرداره دراوړه، د سپي له باید دې نه ورکوي، هو که ده په یو داسې ځای کې وغورځوله چې سپی په خپله باندې ځي او د هغې نه خوري، هغه جدا خبره ده، خو دې به یې نه راوړي چې د سپي له دا مرداره ورکړي. البته د خوراک دپاره خو دا حرامه ده، خرڅول یې حرام دي، خو البته بعضې څیزونه داسې دي چې هغه پاک دي، لکه ویښته شو، دغه رنګې هډوکي شو، نو دا پیدا ته یو سړی حاصلولی شي چې دا هډوکي کارخانې ته ووسي، پیالې میالې وغیره ته جوړې کړي، دغه ټیک دي بیا. خو البته نور دا سیز دی خرڅولی نه شي، چاله یې ورکولی نه شي، په ځناورو باندې نه شي خورولی، نو دا د حرامې چې کوم دی حکم دی. دویم دا چې الله پاک د دې سرمن، د دې څاروي سرمن چې کوم مردار شو، نو د دې څاروي سرمن استعمالولی شي کو نه شي استعمالولی. نو د دباغت نه مخکې دا پاکه نه ده، او چې کله دباغت یې وشي، وچه کړلی شي، یا خلک پرې مالګه ور واچي، د هغې نه وروسته چې دا وچه شي، د هغې نه وروسته بیا استعمال جایز دی، او بیا دا چې کوم دی پاکه ده. دویم په دې آیات کې چې کوم دی راغلی دی ودمه، نو یو مرداره حرام کړلی شوې ده، دویم وینه، خو دلته کې ورسره مسفوح نشته، یو بل ځای کې ودم المسفوح راغلی دی چې هغه وینه چې کومه وینه بیدونکې وینه، دا هم حرامه ده، دا هم حرامه ده. نو کومه وینه چې بیدونکې وي دا وینه حرامه ده. البته کومه وینه چې په دې غوښه پورې انښتې وي، نو دا وینه بیا حرامه نه ده، دا حلاله ده، دا جایز ده، دغه وینې خوراکو دا جایز دی. او دغه رنګې د ماشي او د مچو او د منګونو دا وینه، دا هم چې کوم دی پاکه ده. مطلب کو په جامو پورې دې ولګي، خوري خو څوک نه، او چې جامو پورې دې ولګي نو جامه پرې نه پلیتېږي. البته کو په ډېر مقدار کې وي او ډېره زیاته وي، نو پکار ده چې بیا ووینځل شي، خو بیا ورته هم فقها حرامه نه وي. دغه رنګې څومره حرام څیزونه چې دي، خو خنزیر دی،
کو مردار ده، کو شراب دي، څومره حرام سيزونه چې دي، نو څنګه چې د دې په خپل استعمال دا حرام دي، نو دک شان د دې سيزونو خرڅول او اغستل حرام دي. خرڅول او اغستل د دې چې کوم دي حرام دي. دریم ورپسې وی ولحم الخنزیر او د خنزیر غوخه. خو دلته صرف غوخه یاد کړی دا، نور د خنزیر هر یو سیس چې کوم دی پلید دی. نور مردار زناور دی چې حلال کړل شي، نو دی خو اگر چې د خوراک چې کوم سيزونه دي هغه ناجایز دي، خو نور سرمن وغیره استعمالولی شي، اډوکی استعمالولی شي. خو خنزیر داسې زناور دی چې د یو ځای چې کوم دی په استعمال کې نشي راوستی، ځکه دا حرام دی او دا نجس العین دی، د هر یو جز چې کوم دی پلید دی. البته بعضې فقهاو لیکلي چې ویښته چې دي ویښته د خنزیر، نو که څوک یې سپلو وغیره هغه وخت کې خلکو په سپلای ګنډلي، بوټان به یې ګنډل، نو که د هغې په پکار باندې راوستلي، نو د دې ویښته په پکار راوستلی شي د خنزیر. نور د خنزیر یو ځای چې کوم دی دا حلال نه دی او دا پاک نه دی، دا څوک په خپل پکار نشي راوستلی. دریم څلورم څیز چې په دې کې ذکر شوی دی وما اهل به او لغیر الله، او هغه چې واغستلی شي، هغه زناور چې په هغې باندې واغستلی شي نوم د غیر الله، د غیر الله نوم به واغستل، دا زناور حرام دي. نو د دې درې صورت دي. مثال یو زناور دی، بیزه ده، چیلې دی، غوا ده، میخه ده، نو مشرکینو به دا چلکو او بعض زموږ ساده مسلمانانو هم دا چلکوي. نو د دې درې صورت دي. یو دا چې یو سړی یو څاروی واخلي او دی وایي زه دا څاروی ذبح کومه، دا بیزه ذبح کومه، دا حلالومه د غیر الله دپاره یا د بت دپاره، یا موږ په ساده پښتو کې وایو د پیر بابا دپاره حلالوم، چې پیر بابا خوشحاله شي، د الله دپاره نه. د بیزه حلالومه چې پیر بابا خوشحاله شي یا بت خوشحاله شي یا دیوانه بابا خوشحاله شي، د الله دپاره نه حلالومه. نو د دې نیت دی چې د دې د حلاله زه د دې دپاره کوم چې زما نه پیر بابا خوشحاله شي، او چې کله دې حلالي نو نوم پې هم د پیر بابا ویلی شي، د پیر بابا دپاره حلالوم، د الله نوم پې وانه دي. نو په دې صورت کې دغه حلاله دا مرداره ده، د دې غوښه هم په خپله هم نشي خوړلی، په چا باندې خرڅولی هم نشي، او دا د مردارې په حکم کې ده، څنګه چې بیزه په خپله باندې مړه شي. دویم صورت دا دی چې یو سړی بیزه یا یو څاروی واخلي او دی وایي چې دا زه د پیر بابا د خوشحالولو دپاره حلالوم، د دې دپاره مې اخیستې ده او د دې دپاره حلالوم چې پیر بابا رانه خوشحاله شي. خو چې کله حلالي نو په دې نوم د الله والي، چې بسم الله الله اکبر، د الله نوم پې والي، نو دا صورت د ټولو فقهاو په نسبت باندې دا حرام دی، دا حلاله چې کوم دی حرامه ده، دا مرداره ده، د مردارې په حکم کې ده. دا نه په خپله خوړلی شي نه بل چاله ورکولی شي. دو صورت شو. دریم صورت دا دی چې خلک پخوا په زمانه کې به هغوی ول داسې کار وکړو، صاحبه به یې ورته وي چې غوږ به یې وله کټ کو یا به یې پسې نښه ولګوله چې دا ما د پلانکي بوت په نوم باندې چې کوم دی پرېښې ده، نو د هغې نه به یې نه په خپله باندې نفع اخیستله او نه به یې د حلالولو نیت کو د هغې، بلکې دا د پیر بابا ده. اوس موږ وایو د پیر بابا په نوم چا چیلې چې کوم دی ومني چې دا د پیر بابا په نوم باندې ما بنلی دی او هغه منجورانو لی ورکي، نو دا دې فعل ته حرام ویلی شوي دي. خو که دغه چیلې چا لی ورکو، د منجور لی ورکو او هغه ځان له د الله په نوم سره حلال کو، نو په خپله یې خوړلی شي، بل چا لی هم ورکړي. دا دریم صورت دا بیا جایز دی چې بل چا ورله غوږ پرې کړي او د دې دپاره آزاد پرېښي چې دا ما د پیر بابا د خوشحالولو دپاره پرېښی دی، بس دا دغه په نوم باندې دی به ګرځي او په ځان باندې حرام کړي، په ځان باندې حرام کړي. نو که دا چیرې د چاله ورکو، چاته هبه کو، چاله اسې ورکو او هغه سړي ځان له حلال کو یا خرڅ کو، نو په دواړو صورتونو کې دا جایز دی. که ځان له حلال کو نو غوښه هم خوړلی شي، خلکو له ورکولی هم شي او دا داسې دی لکه حلال زناور. نو دا دریم صورت په دې کې جایز دی. وما اهل به لغیر الله، او دا چې کوم دی وما جعل الله من بحیرة ولا صائبة د لاندې راځي. دریم په دې کې الله پاک جل جلاله رخصت ورکړی دی چې ګوره انما بېشک حرم الله حرام کړي دي علیکم په تاسو باندې المیتة مردارې والدم او بهیدونکي وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه زناور اهل چې واغستلی شي به په هغې باندې نوم لغیر الله د الله نه علاوه، د الله نه علاوه د بل چا نوم پې واغستلی شي. فمن اضطر، هم اوس دې کې بله یوه خبره پاتې شوه. اوس بعضې خلک ښکار کوي، ښکارو نو کوم ښکار اوسی ده، کمتره ده، بله مرغۍ ده یا بل زناور دی حلال،
نو دې چې غشي لینده را واخلي او دې کله دا غشي پرېږدي نو دې بسم الله الله اکبر وي او دغه اوسه ولګېدله خو دې چې څو دې اوسه له رسېدو نو دا اوسه مړه وه دا اوسه مړه وه خو د دلته کې بسم الله الله اکبر د تیر د پرېښودو په وخت کې ویلي دي د تیر د پرېښودو د غشي د پرېښودو په وخت کې بسم الله الله اکبر ووی نو اوسه ولګېده نو چې دې ورته څو رسېدو نو هغه اوسه مړه وه نو دا اوسه حلاله ده دا اوسه حلاله ده البته د ټوپکو د چریز وغیره کو په دې سره چې مرغۍ وویشتله او دې ورته څو رسېدو مړه وه نو دا مرغۍ بیا مرداره ده دغه رنګ چې په چریز سره اوسه وویشتله اوسه او دې ورته څو رسېدو هغه مړه وه نو دا مرداره ده کو د په چریز سره کمتر وویشتله یا اوسه وویشتله هغه زخمی شوله او دې ولا ورسېدو هغې کې لږ لږ ساه و د پې چاړه راښکله حلاله کړه بیا خو حلاله ده خو که د ده د رسېدو نه وړاندې هغه مړه شوي وه نو بیا دغه حلاله نه ده ځکه فقها وایي چې دې کې شرط دا دی چې دا په تیره سیز سره ولي لومبې شرط دا دی چې بسم الله الله اکبر د الله نوم به پهلې تیر پرېښودو په وخت کې یا د ډس کولو په وخت کې او دویم دا چې په تیره سیز سره دا ښکار ته زخمي کې په تیره سیز سره زخمي کې ټوله څو ورځې هغه مړ شوي وي نو لومبې شرط ولا دا چې نوم پې د الله واخلي دویم شرط ولا دا چې په تیره سیز سره نو شرح خو تیره نه وي اگر چې بعضې فقها وایي چې د پینډزي په ګولۍ سره یا د کلاشنکوف مشین په ګولۍ سره په دې سره تا ښکار وکړو نو دا جایز دی ځکه چې د دې دا ګولۍ تیري د دې دا ګولۍ دا تیري نو په تیره سیز سره چې یو سیز ولګي او تا به بسم الله الله اکبر ووایې نو چې ته ورته څو رسېدې هغه مړو نو دا بیا هم حلال دی خو جمهور علما وایي چې دا بیا هم حلال نه دی ځکه دا د بارودو د تودوالي د وجې نه دا ښکار زخمي شوی دی د تیروالي د وجې نه دی زخمي شوی د تیروالي د وجې نه خو بیا هم بعضې علما دا کول کوي چې دا د تیر په حکم کې دی دا کم تیره ګولۍ چې تیره چرې نه ګورې ها د چرې د ټولو په نس په چرو باندې چې کوم مرغۍ ولګي دا مرداره ده البته دا ایرګن کې دوه قسمه چرې یو تیره چرې یو هغه دغه پلنه چرې نو که په دې پلنه چرې سره کمتره ولګېده دې وله څو رسېدو دا مړه وه نو دا حرامه ده دا د مردارې په حکم کې ده او که نه په هغه تیره چرې سره دا سر یې تیره کړي وله په هغې باندې مرغۍ ولګېده او دې وله شرط پکې دی چې ګورده بسم الله الله اکبر ویلي د به د الله نوم اغستی د ډس کولو په وخت باندې نو که د ایرګن په هغه تیرې چرې سره مرغۍ ولګېده دې به څو رسېدو هغه مړه وه نو دا بیا حلاله ده خو که په هغه ډبله چرې سره ولګېده نو بیا د مردارې په حکم کې ده کو نوم یې به د الله اغستي کو پې نه اغستی خو ځکه دا په دې سیز سره زخمي شوه چې هغه تیره سیز نه نو یو سیز له تیروالي شرط دی او دویم دا چې بسم الله الله اکبر دی پیوي د الله نوم ورله شرط چې لومبي به د الله نوم والي او دویم دا چې په تیره سیز سره او په لینده سره دا خو بالکل حرامه ده په لینده سره چې کوم مرغۍ ولګي او دا ډزه مړه شي خو که د مرغۍ په لینده سره وویشتله او هغه زخمي وه او د الله لکه خو ټیک ته بیا هغه داسې لکه چې روغه ونیوله الله یې کړله خو که د مرغۍ وویشتله او دې ورته څو رسېدو هغه مړه وه نو دا بیا حرامه ده په لیندې سره د دې خوراک ګورې جایز نه دی زمونږ اکثر خلک په دې کې مبتلا زمونږ کلي کې ښکاریان ډېر زیات دي ډېر زیات په چریز باندې ښکار وکړي لړ شي دا د ښکار مرغۍ ده دا حلاله ده دا بالکل دا د ټولو علماو په نیز باندې په دې کې د چا اختلاف نشته چریز په ښکار کې چې دا ولګېده دا د ډزه مړه شوه د حلاله نه کړله یې حلاله کړله خو د مرګ نه وروسته یې حلاله کړله نو دا د خوراک حرام دی دا داسې دی لکه سپی پیشو سړی خوري دا حرام دی د خوراک چریز باندې او په لینده باندې ځکه دا تیره سیز خو نه د چرې غونډې چرې په هغې باندې البته دا په کلاشنکوف باندې ویشته یا په ایرګن خو په ایرګن کې دلته عام طور زموږ خلک هغه پلنې چرې استعمالي دا پلنو چرو کې د چا اختلاف نشته به چې کوم مرغۍ ولګېده د ډزه مړه شوه دې وله څو رسېدو هغه مړه وه نو دا مرداره ده ټولو علماو په نیز باندې البته اختلاف د کلاشنکوف په ګولۍ کې یا د پنډزي په ګولۍ کې چې هغه تیري نو په دې کې بیا اختلاف دی جمهور وایي چې په دې تیره ګولۍ باندې مرغۍ ولګېده جمهور وایي دا بیا هم حرامه ده چې ډزه مړه شوه چې ډزه مړه شوه دې ورته څو رسېدو مړه وه نو جمهور وایي دا بیا هم حرامه ده ځکه چې دا د بارودو د زور د وجې د تودوالي د وجې دې زخم کړی دی د تیروالي د وجې نه دی کړی او بعضې علما وایي چې نه دا د تیر په حکم کې دی نو په هغې کې لا بیا څه نه څه اشکال پکې خبره پکې شته دی څه جواز پکې جوړېږي خو د لیندې او د چریز ټوپک د چرو په دې دغه کې دې کې بالکل ګورې صورت د جواز نه جوړېږي دا ټولو علماو په نیز باندې حرام دي په دې مسله باندې ټول پوه شو دې کې دا مسلې لږ ډېرې په دې وجه ما ځان سره لیکلي دي مجدا باندې یېرې نه شي
خا نو دا خبره پکې اوس دیږي الله پاک رستو فرمایي چې انما حرم بشک الله پاک حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې المیده مرداره والدم او بهیدون کی وینا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او اغزناور او هلا چې واغستلی شي پاغه باندې به پاغه باندې نوم لغیر الله د الله نه علاوه د بلچا نوم په واغستلی شي هغه درې صورت او درې صورت مې تاسو ته ذکر کړل فمن اضطر پس څوک چې مجبور شي غیر باغن نو دا مجبور سړی نه سرکشي کوونکی وي ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکی وي مطلب دا چې دا څلور واړه سیزونه د حرمت ذکر شو دا حرام دي خو کو یو سړی داسې دی چې هغه مجبور شو څه مجبور شو داسې مجبور شو چې دی داسې وږی شو او په ده باندې داسې لوږه راغله چې دی د دې لوږې د وجې نه مړ کېږي دی د دې لوږې د وجې نه مړ کېږي او په دغه ځای کې حلال څیز نشته دی یا خنزیر دی یا مرداره پرته ده یا شراب پراته دي د تندې په صورت کې خو دغلته ګورې شرط پکې دا دی چې حلال څیز موجود نه وي دویم دا چې دی دومره خراب وي او دی د حرام څیز نه خوري نو دی مړ کېږي نو په دې صورت کې الله پاک جل جلاله دله اجازت ورکړی دی اجازت یې ورله ورکړی دی چې دی مرداره خوړی شي دا بره حرام څیزونه ذکر شو که نه په هغې کې چې کوم دی مرداره شوه وینه شوه او غوښه د خنزیر شوه او هغه ځناور شو چې په هغې باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم اخیستلی شوي نو دا د حرام څیزونه ذکر شو خو وروستو الله پاک وفرمیل چې هغه سړی مجبور شو او دی دومره مجبور دی چې دی کو دا حرام نه خوري دی مړ کېږي نو ده ته بیا الله پاک اجازت ورکړی دی خو ګورې حرمت د دې حراموالی په خپل ځای باقي دی ځکه پسې وروستو پسې الله پاک فرمایي چې فلا اثم علیه په ده باندې هېڅ قسمه ګناه بیا نشته دی مطلب دا چې ګناه به الله پاک معاف کړي نو دا سړی چې مجبور شو نو دی د خنزیر غوښه خوړلی شي خو ولا غیر باغن د غیر باغن مطلب دا دی چې ګور د خنزیر دا غوښه به د خوند دپاره نه خوري صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره به خوري د لذت دپاره به نه خوري د خوند حاصلولو دپاره نه چې دی وي چې د خنزیر دا غوښه خوږی نو د دې دپاره خورم نه د دې دپاره خورم چې صرف بچ شم زما جان پې بچ شي غیر باغن څه مطلب و چې دی د لذت دپاره نه خوري د خوند دپاره نه خوري صرف د خپل ځان بچ کولو دپاره خوري ولا عاد او نه دی د حد نه تېرېدونکي وي یعنې زیاتي کوونکي وي دویم شرط ورله دا دی چې دی به دغه ټایم کې خوراک کوي دا مرداره ده لپاره په دغه ټایم کې دغه ګناه به الله پاک د حرام او د ده نه لرې کوي د دې اجازت ورکړی دی چې په دغه ټایم کې که ته مړ کېږي نو ته مرداره خوړی شي خو دوه شرطونو سره یو شرط دا چې دا مرداره به خورې خو د خوند حاصلولو دپاره نه چې ستا نیت دی چې صرف زه په دې باندې بچ شمه دویم شرط ورله دا چې ولا عادن دومره به خورې چې صرف ته به ژوندی پاتې شي کو په یوې نوڼۍ سره په یو پوټي سره ستا ژوند بچ کېږي نو یو دویم بوټی به نه خوري که په دوو پوټو سره ستا ژوند بچ کېږي نو دریم پوټی به نه خوري که په څلورو پوټو سره ستا ژوند بچ کېږي نو پنځم به نه خوري نو یو د ضرورت نه سیوا به نه خوري دویم چې د لذت حاصلولو د خوند حاصلولو دپاره به نه خوري نو په دغه صورت کې خو بیا ګورم د دې د حراموالي به باقي دا نه چې دا عدت حلاله شوه نه دا حرامه ده خو دې ټیم کې الله پاک جل جلاله د حرام خوراک دا ګناه د دې انسان نه لګي بلکې دا ورته معاف کوي وما اهل او هغه چې واغستلی شي به په هغې باندې نوم لغیر الله د غیر الله یعنې د الله نه علاوه فمن اضطر په څوک مجبور شو غیر باغن خو دې د غیر باغن مطلب څه دی په دې پوه شوئ چې دې د لذت او د خوند دپاره نه خوري دا لومبی شرط دی ولا عاد او د ضرورت نه سیوا نه خوري سی شو نو فلا اثم علیه فلا اثم پس نشته د ګناه علیه په ده باندې مطلب دا چې د ده دا ګناه به الله معاف کړي ته الله پاک دا اجازت ورکړی دی دغه رنګ یو سړی ډېر زیات تږی شو او هېڅ څیز نشته د خوراک شراب پراته دي نو دی به شراب څکي ده ته الله اجازت ورکړي دی خو په شرط ته دی چې ور دی مړ کېږي او بل څیز د ده د څکلو دپاره نور پاک حلال څیز نه میلاویږي اوبه وغیره نه میلاویږي نو دی به شراب څکي خو په دوره مقدار کې به یې څکي چې صرف د ژوند بچ شي او دویم دا چې دی به د شراب د لذت دپاره نه څکي نیت پیدا چې زما صرف ژوند پې بچ شي نو دا دوه شرطونه دي ورله دغه رنګې د دوایانو دپاره هم چې حرام څیز دوایه دپاره استعمالولی شي که نه نو د هغې دپاره هم دا شرطونه لیکلي دي لومبی شرط ورله دا دی چې د ده اضطراري حالت کې مجبوره حالت کې
کو دې دغه دوی نه استعمالي نو دې مړ کیږي. نو حرام سیز د دوای د لپاره په دې صورت کې استعمالول شي، خو د دې شرطونو سره یو دا چې دې په داسې حالت کې وي کو دې دغه دوی نه استعمالي نو دې مړ کیږي. دویم دا چې د حرام سیز نه علاوه د حرام چې کوم دې دوای د لپاره استعمالي د مرض د لپاره بل قسم دوی حلاله دوی موجود نه وي. دوه شرطونه. دریم دا چې د دې دوای د حرام سیز چې دې دوای د لپاره استعمالي د دې د استعمال سره د شفا یقیني وي، یا کم سے کم غالب ګمان دی چې الله پاک په دې سره ټیک کی. او څلورم شرط ورلدا دی چې د خوند لپاره د حرام سیز نه استعمالي. او پنځم شرط ورلدا دی چې د ضرورت نه سوا به هم نه استعمالي. نو کو د دې پنځو سیزونو سره د دې پنځو شرایطو سره څوک حرام سیز د دوای لپاره استعمالي نو دا بیا چې کوم دی جایز دی. او کو دې پنځو شرطونو کې پکې یو شرط نو بیا دې حرام سیز د دوای لپاره نشي استعمالولی. انما حرم بیشک الله پاک انما بیشک حرم اغارم کړی دي نه الله پاک حرام کړی دي علیکم پتا سو باندې المیتتا مردارا والدم او بهیدونکی وینا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او اغزناور اوهل چې اغستلی شي وي به په هغه باندې نوم لغیر الله د غیر الله یعنی د الله نه علاوه د بل چا نوم په اغستلی شي وي. فمن اضطر پسوک چې مجبور شو غیر باغن نوی سرکشی کوونکی ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکی فلا اثم پس نشته دی ګناه علیه په د باندې ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بهونکی مهربان دی. نو فلا اثم علیه نه دا استدلال کوي چې دا سیز د حلال نه دی. ګوري مجبوره په حالت کې د حلال نه دی، خو د مجبوره په حالت کې چې د حرام سیز استعمال کو نو د دې دا ګناه به الله پاک پر معاف کوي. ځکه وروسته پس فلا اثم علیه راغلی دی چې فلا اثم پس هیڅ ګناه نشته دی علیه په باندې په دې صورت کې په باندې ګناه نشته دی ځکه مجبوری ده. انما حرم بیشک الله پاک حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې المیتتا مردارا والدم او بهیدون کی وینا ولحم الخنزیر او غوغه د خنزیر وما اوهل او هغه زناور چې واغستلی شي به پاغه باندې نوم لغیر الله د غیر الله یعنی د الله نه علاوه فمن اضطر پسوک چې مجبور شو غیر باغ نوی سرکشی کوونکی ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکی فلا اثم علیه پس نشت فلا اثم پس هیڅ گناه نشته دی علیه په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهونکی مهربان دی. انما حرم علیکم المیتة بشک الله پاک حرام کړی دی پتا سو باندې مردارا والدم او بهیدونکی وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اوهل به او هغه زناور چې اغستلی شوي په هغې باندې نوم لغیر الله د غیر الله فمن اضطر پسوک چې مجبور شي غیر باغ نوي سرکشي کوونکي ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکي فلا اثم علیه پس نشته دی هیڅ قسمه ګناه علیه په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهونکی مهربان دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازيش الله زمون لوارد طول گناهونه معاف کی څومره غلطي کوتاهي زمون نشي مونږ ته معاف کی. خدای پاک مونږ د صحیح د قرآن د تفسیر او ترجمه توفیق او طاقت راکړي. الله مونږ ټول په قرآن باندې پوهه کی. الله مونږ ټول ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله مونږ ټول دیندار کی. إله العالمين مونږ ټول إله العالمين په قرآن مجید صحیح پوهه کی. إله العالمين څومره ملګري دي څه قسم شرعي حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کی. الله څومره خلق ته رزق تنگ لړن دی الله رزق فراخ کی. څومره خلق مصیبتونه او پریشانو کې د الله پاک مصیبتونه او پریشانې ختم کی. الله څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کی. الله څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکی. إله العالمين نه حق بندوان د بند آزاد کی. إله العالمين په ټول مسلمانانو ورحمېږي. خدای خصوصا د فلسطین په مسلمانانو ورحمېږي. د رحم او کرم او احسان معامله مونږ ټول سره وفرمایي. إله العالمین مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړي. د فلسطین مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړي. د هغې په مقابله کې چې کوم اسرائیل د الله د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووایي الله په کومه خوره باندې چې په مسلمان باندې د کافرانو د لاسه ظلم او ستم شروع دی الله د هغوی د ظلم او ستم نه اخلاص کړي. الله پاک اسلام غالب کې کفر مغلوب کې. الله مسلمانان غالب کې کافران مغلوب کې. إله العالمین خاتمه زمونږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زمونږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول